بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. زما ډېرې قابل قدر محترمو اوریدونکو، ما ستاسو په وړاندې د قرآن کریم آیتونه ولوستل. الله رب العزت فرمای: قد افلح من تزکا، بېشکه په تحقیق سره هغه کس کامیاب دی چا چې خپل ځان پاک که. پاکی په دوه قسمه ده. زما عزتمندو، یو خدا ما او تاسو ګورو، موږ د بدن صفایي کوو، د کپړو صفایي کوو، عام د خپل ماحول صفا ساتلو کوشش کوو. الله رب العزت وایي: قد افلح من تزکا. تزکا تزکیه یې وکړه د خپل نفس، خپل ځان یې پاک که د څه نه؟ د ګناهونو نه. دغه سړی کامیاب دی. زما په نظر دغه سړی کامیاب دی چا چې ځان د ګناهونو نه پاک که. رحمان بابا وایي که نه چې امانت به د لحد په منځ کې پروت وي، امانت به د لحد په منځ کې پروت وي، چا چې ځان که امانت په دې دنیا. امانت یې ځان د څه نه که؟ د ګناهونو نه. کوم سړی چې ځان د ګناهونو نه په امن کې وساته، ځان یې امانت که، دغه سړی به یعنی روغ جوړ په لحد کې پروت وي. مطلب دا دغه سړی کامیاب دی. زما عزتمندو، د کامیابۍ دارومدار په څه باندې شو؟ د ګناهونو نه په پاکۍ باندې، د ځان ساتلو باندې. او د کوم سړي چې تزکیه وشوه، ځان یې پاک که، نو یقینا بیا داسې داسې واقعات الله رب العزت رونما کوي چې سړی حیران شي. یو واقعه مې ذهن ته راله، او یقینا چې ډېره بهترینه واقعه ده. کتابونه لیکي نبی علیه صلات وسلام صحابه لیږلي د جهاد دپاره، چې واپسې کې راتلل. په یو ځنګل کې شپه راغله. چې کله شپه راغله، د خواوشا چې کومه علاقه وه، خلک اوسېدونکي وو، هغې صحابه پسې راغله. صحابه دغه هلته دیره دي په ځنګل کې. صحابه ته وایي چې دلته انتهایی خطرناک ځناور دي، ماران، لړمانان او ځناور انتهایی داسې ځناور دي چې انسان نه مني، بلکل د انسان وی په هغې بد لګي او تاسو ته به نقصان در ورسوي. تاسو ځئ دلته نه، شپه بل ځای کې وکړئ. صحابه څه کوي؟ صحابه زندگی څنګه وه؟ ځان یې د نبي علیه صلات وسلام په نوم باندې قربانو. د نبي علیه صلات وسلام ټولې طریقې چې کوم دی، هغې په عملي زندګۍ کې راوستې وې. هغې ته پته وه چې یاره مونږ چې څه کړي دي دا د الله د رضا دپاره دي. دا ټول مخلوقات چې کوم دی دا د الله رب العزت تابع دي، چې الله رب العزت څه کول په دې باندې غواړي هغه کوي. نو هغې دا نه کوي چې یاره ځان دپاره پیره ودروي او دغه کوي. یو خبره کوي، یوه خبره، ځان یې د ګناهونو نه بچ ساتلی دی، او بیا یوه خبره کوي. څه عجیبه خبره ده، ګورئ ښه، زما او ستاسو ذهن یې نه اخلي. د هغې امیر په یو غونډۍ باندې ودرېږي او اعلان کوي چا ته؟ د ځنګل ځناورو ته. ښه، د ځنګل ځناورو ته اعلان کوي چې دلته نن شپه د نبي علیه صلات وسلام غلامان راغلي، د هغې شپه ده دلته، او تاسو د ځنګل نه وځئ، هسې نه تاسو هغې ته څه نقصان ور ورسئ. نو کتابونه لیکي چې صحابه فرمایي چې مونږ هغه ځناور ولیدل چې هغه لکه شیر شو، چې هغه بلکل د انسان نوم نه برداشت کوي. هغې په خپله څه کوي چې خپل بچي یې خولو کې نیولي دي او ځنګل نه باروځي. او ځنګل چا ته خالي کوي؟ صحابو ته، چې هسې نه زمونږ دا لاسه دې ته څه تکلیف ورسي. زما عزتمندو، دا د څه د وجې؟ دا صرف د دې د وجې چې هغې خپل نفس پاک کړی، هغې ځان د ګناه نه ساتلی. نن ما او تاسو پریشانه ولې یو؟ زما او ستاسو زندگی تنګه ولې ده؟ ځکه چې ما او تاسو قرآن هېر کړی دی، ما او تاسو د نبي علیه صلات وسلام طور طریقې هېرې کړي دي. که ما او تاسو خپل زندگی کې په عملی زندگی کې د نبي علیه صلات وسلام طور طریقې راوستې، د قرآن احکامات مو په خپلو زندګو کې راوسته،
نو زما عزتمند رب هم هغه رب دی ښه رب بدل نه دی خو لیکن ما او تاسو بدل شوي یو. زمونږ شیخ صاحب عجیبه خبره کوله، ګوره نن سبا هر سړی وایي زمانه خرابه ده، زمانه خرابه ده. او زمونږ شیخ صاحب عجیبه خبره کوله، هغه به وایي، هغې به فرمایل چې زمانه خرابه نه زمانه خرابه ده ښه زمانه خبره ده خبره زمانه مونږ وایو که نه هلکه دا پلانکۍ خبره د پلانکي نه خرابه ده. نو که یو سړی دا ووایي که نه چې زمانه خرابه ده خبره زمانه خرابه ده او په خپل ځان مې ګوته کېښوده چې یاره دا زه خراب یم او زما خپل ځان دپاره چې کوم دی اصلاح پکار ده چې زه د خپل ځان اصلاح وکړم او هر سړی دغه سوچ وکړي نو دا دنیا چې کوم دی دا به بالکل یو پرسکون ځای جوړ شي. دا به زما او ستاسو دپاره انتهایي زیات د پرسکون ځای جوړ شي او بیا به ما او تاسو په دې زندګۍ باندې تنګ نه یو ښه ما او تاسو ګورو که نه خلک خودکشي کوي یو څه یو بل څه نه دا صرف د الله رب العزت د احکاماتو نه بغاوت دی. که ما او تاسو د الله رب العزت احکامات په خپل دغه کې راوسته په زندګۍ کې نو یقینا چې څنګه صحابو ته زمري ځنګل پرېږدي که نه داسې به ما او تاسو ته زندګي چې کوم دی دا بهترینه شي او دا هر څیز به زمونږ تابع شي. او الله رب العزت هم فرمایي چې ما انسان د خپل عبادت دپاره پیدا کړی دی او دا نور مخلوقات چې کوم دی دا مې د انسان د فایدې دپاره پیدا کړی دی به بیا موږ ته فایده راکوي نقصان نه. الله رب العزت ما او تاسو ته تزکیه نفس دا آسان کی. الله رب العزت په دغه خبرو عمل کول آسان کی. واخر دعوانا الحمدلله.